continuous دي تشنل شي فعل ماضي فعل خاصی بس لاگی ماضی جاری روانه دوانه لکه یو شای روا دوان سوی کنه مطلب شي جاری استمراری تایل شي کنه جاری شو خو استمراری شو کنه شای استمرار ورکی معنا یو شای لتول اخته لتول تیل شي خو څه داسې ضروري خبره نه ده ورکې څه بس مکمل اخته یم هغه ټیم خبرې کول زه هم هغه ټیم کې اخته یم اوس خو نه ده اخته کنه نو پاسټ کنټینیوس ټینس دي تیل شي ښه کنه دي کې مو څه کول غواړو دي کې مو دا کول غواړو چې یو کور د لتول د پرله پسې د اخته خبره کو چې د کور اخته او د کور کېدلو ښه دي کې به څه کوي دي کې مغه خبرې دي ټولې خو ورکې هیلپینګ ورب بدل ده یو ورکې د اوریجنل ورب اصل ورب ته سیل شي دو این جی پوم توړي ځکه چې کوم ځای کې کنټینیوس سرو شي بس این جی پوم مغزي کې بیا راشي زپا وسره کیږي اوس کسې مسره وال سبجیکټ شو کنه سبجیکټ نه بعد هیلپینګ ور مسره بو واز وی واز دا واز ټکه څه ده دا واز ټکه څه ته استعمالي زون د پاره استعماليږي مثال یا د شی ته یو کاس وي یو ښځه یو سړی وي یو نون پرونون وي هغه دپاره استعمالیږي که بیا داسې کسان ډېر شولو وي شولو دی شولو یو شولو نو بیا هغه ځای کې ور استعمالیږي ور جمع دپاره صحیح ده نور ورکې چې ده هماغه ور د سره د این جي په بل ورپسې آبجکټ شول اوس ګورئ موږ یوه جمله جوړو چې مو خط لیکلو مو چټۍ لیکله دا تو څنګه یای څنګه وی یای I was writing رائټ ته پیل شي پر این جی په مونږ رائټینګ ا لیټر ودلیدو مخته بس لیټر د والی کالو صحیح شو اند سیوه کنه س I was drinking water دا زی د واټر شولو سره اند سیوه سی یو ور تو شکول یو ور going تو سوتللی چرته to school مثلا تاسو ډېر خو ماشاءالله ما ټیم نه تللی وړوکتوب راسې نه خبره د سره کوي که نه هغې استمرار خبره شوله دی موږ سره پوزیټیو سټرکچر ده پوزیټیو ساخت ده کله جمله موږ سره چې مثبته وي موږ ورکې همدا خبرې کوو فعل ماضي ده جاري ده استمراري ده خبره ورکې چې شي ته ورپاتې ده څه منفي یا جوړو دا د سره منفي ټکه ولګه اردو کې پښتو کې دا د سره الله غونې نیګیټیو کا چالو نیګیټیو موږ جوړو نیګیټیو کې څه خبره ده دا واز ټکه ده خو صرف ورکې څه کوو ناټ ورکې زیاتولو هغونې ښه که نه واز سره به ناټه زیات کړو داسې سبجیکټ شو که نه هیلپینګ ورک د واز یا ور شولو سره بل نوټه او سره ولګو مخته بیا څه شولو هغه ور د سره د این جي پام ورپسې مفعول شولو مفعول آبجکټ به ولګوي اوس ګوره ته وایه که نه څه ما خو فوټبال نه کولو څنګه وایي I was not playing the cricket. Playing football. Playing the football ویا کرکټ ویا چې د خوان کوي بس ما ویا صحیح ده انداسې وایه که نه څه دی هغو کسانو they were not playing the football. بس چې شه جوړی که نه ور په ځای لګاو بس دنیا ته ته ورګونه پرتې صحیح ده سلایډینګ وغیره څومره شیان لګول شي د سیلون در په سیستم او پول کې د چا خواښې ما ورسره لګوه نور ما جمله ده داسې د ور نوټې شوي وز نوټې شوي دا لګوه کوم سبجیکټ رسي هغه مطابق دا سبجیکټ شولو دا خو موږ ته خبره راښایي دا مه نه ده چې ته بس بیا همدو ټکي خلکو سره یایې عامو خبرو کې خو بیا ته څومره شیان یل شي یایه ته اوس مثال یوه خبره وکړه که نه
ما وړکتوب کې سبق نه یالو. ما سبق نه یالو. اوس به څنګه یې؟ He was not یلی ته څه نه ویل شي؟ ریډینګ نه ویل شي که نه؟ زده کولو منه سبق منه زده کول. لرنینګ یې که چلو Learning the lesson. لرنینګ د لیسن دا چې زده شو بس لیسن ولګوه مخته. صحیح شوه؟ ما سبق نه ویل. ریډینګ ووایه. همداسې ووایه که نه. څه ما وړکتوب کې مور پلار خبره نه منله، مخکې م سره خبره نه منله. څنګه یې بیا یې؟ I was not obeying منلې ته ویل شي. obeying the my parents. ما خپل مور پلار ته بېدرۍ نه کوله. صحیح ده؟ نو دا اوس موږ سره شه ده نیګیټیو والا صورت. اوس انټراګیټیو جوړو. انټراګیټیو جوړو هغه کې انټراګیټیو کې څه اصول ده ډارې کې آیا؟ انټراګیټیو کې اصولا دا ده که نه څه ته به دا هیلپینګ ور مخته راوړې بس نور ورپسې غامې ما ډایرکټ سبجیکټ رسي بیا که نه. نه دا خو موږ خبره کړې ده چې انګلیش کې به اول سبجیکټ وي بیا به ور وي بیا ابجیکټ وي. ربی اردو سیسټم بدل ده. دا خبره ده څه زده شوه که نه سبجیکټ اول رسي بیا ورپسې ور وي بیا ابجیکټ وي. خو چې کله چې څه کوې تپوس کول غواړي انټراګیټیو استفهام وي موږ سره. استفهام وي. استفهام وایه ورته سوالیه وایه تپوسیه ورته وایه تپوس والا. نو دې ځای کې به ته څه کوې د واز موږ سره وي ورب ده که نه ور هیلپینګ ور به ده څه کوې مخته راوړې. واز شولو ور شولو دا مخته راوړه. هغه نه بعد ډایرکټ سبجیکټ ته بیا ورپسې ورب د انجي په عمله بیا ورپسې ابجیکټ ته. اوس جمله جوړه که آیا مو سبق یلو. آیا مو سبق یلو تو ته پاته ده مو سبق یلو تو چی ته لیدلی؟ څنګه بیا یې؟ واز آی واز به وال راوړې که نه تپوس کې واز آی learning the lesson. لرنینګ لیسن ډایرکټ وایه لیسن وایه سره دا ورسره که نه صحیح ده که دا ورسره یې معلوم سبق شو بیا که نه صحیح ده. دا چې سوال ولګوه صحیح شو تپوس شو. همداسې وایه که نه څه آیا مو څه کولو؟ آیا مو غاښونه سپکولو؟ آیا مو غاښونه سپکولو؟ آیا تو غاښونه سپکولو؟ آیا تو غاښونه سپکولو څنګه بیا یې؟ Was you brushing the teeth? Was you brushing the teeth؟ که ورته یې تو غاښونه تو خاص یو ور ورسره رسي سره ورسره لګومه ځکه څه خبره م هغه ته لګیا ده ور ورسره لګوي. یا مثال ورته همداسې وایه څه آیا مو څه کولو؟ آیا مو چای څښلې؟ بیا په څنګه یې؟ Was you taking? ور وي ور ور د جمع دپاره. ور جمع دپاره ور وي ټیکنګ ټی ان اور روم په کمرې کې ان اور نورې خبرې باید سره لګول شي خاص څه جمله صحیح کې. خو اوس همدغه دا خو څه کوو نه استفهام انکاري جوړو. استفهام خو موږ سره همدا شکل شو که نه انکاریه ورسره لګوو. استفهام انکاریه جوړو سره نیګیټیو شو که نه. نو په دې ځای کې څه کوي واز مو راوړلو تپوس دپاره انټراګیټیو ده ور مو راوړلو تپوس دپاره دې ځای کې به اول همدا راوړې. خو خبره ورکې چې څه ده اوس مخته انکاریه ده نو دا خبره خو مو ډایرکټ یلي که نه څه د واز د نوټ سره نشي جمع کول. واز نوټ خو نشي یلی که نه په مطلب سره راسي خو سبجیکټ به راوړې آی راوړه وي راوړه څه د خواښې مخته ورسره نوټ ولګوه. نوټ ته ورسره ولګولو مخته همدا څه ده پلیینګ ده مثال ډرینکینګ ده مثلا څه دي نور همداسې دنیا شیان دي لګوه وربونه دي لګوه لاندې پرې مخته ابجیکټ ولګوه. صحیح ده ټیک شو. دا چې ابجیکټ یې لګوه چې څه د خوښ وي. نو اوس ته جمله ولګوه څه غوټه مو سبق یلو. تو اوس مو ته یې سری ډاکټر نشو جوړ پلانکای نشو جوړ غوټه مو سبق یلو. اوس دا ته انګلیش کې څنګه دا جمله څه آیا مونږ سبق ویلو؟ ور وي آیا مونږ ور وي not ور وي ناٹ کس ناٹ ور وي ناٹ learning lesson lessons. آیا مو سبق یې نه یادولو که څه غوټه مو سبق یې نه یلو مو سبق یلو ځکه خو دې درجې ته ورسېدو یا یې خال که نه
ورکې انکور غونې کوي تو سیز تا راته ډاکټر شولن تا ته ډاکټر شي ته به همدا جمله ورته وایي ور وي ناټ لرنینګ لیسن سبق یې نه لکه څه ته خو همداسې وزي سره والي صحیح شوه جمله دوه یې که نه همداسې ته یوه جمله جوړه کړه که نه څه غوټه ستوره د نه پړه کېږي غوټه ستوره د نه پړه کېږي ستوري خو د پړه کېږي که ته نه کاسې ګزي ما ګزي د ته څنګه بیایي ور ستوره نه پړه کېدلو که څه ما غې شپې بنې ستوره پړه کېدلو واز سټار ستوري تیل شي که نه واز سټار نوټ نه کېدلو شاینینګ پړه کېدلې تیل شي شاینینګ واز سټار نوټ شاینینګ in that یا on that in that آیل شي in that night هغې شپې in that night محصولي نشان شو نه دا مو سره چې شلو څلور وړه صورتونه شو ښه دي دي جملې